السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې د جون په مزو کې به یې عزتمندو. نن یو افسوسناکه خبره مخې ته راغلی ده چې وزیرستان کې څلور خستا ځوانان چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي. دا څلور ځوانان د یو کلي سره تعلق لرو او هم یو ځای چا ظالمانو قتل کړي دي. په څه وجې قتل کړي دي؟ دې ظالمانو دومره غټ ظلم ولې وکړو؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلی وه چې دا ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي؟ دا ټول معلومات مو سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو مو سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهدر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې ورسره ټلې نشان وهي چې هر رواني او معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو نن بیا یو افسوسناکه خبره مخې ته راغلې ده. په وزیرستان کې څلور خسته کلي ځوانان چا ظالمانو وحشیانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي چې په کلي کې د غم او د افسوس فضا خوره کړې ده. ټول خلک ډیر زیات پریشانه دي. څه داسې واقعه رااله چې زموږ د کلي چې زموږ د معاشرې د خسته کلي ځوانان دومره بې دردۍ سره قتل شول. دوستانو د دې څلورو ځوانانو هیڅ ګناه نه وه، نه څه چا سره پوله پټۍ شریک و، نه څه چا سره دښمني وه او نه څه داسې بله لانجه یې وه. خو چا ظالمانو ډیر په بد حال باندې قتل کړي دي. د ظلم حد یې کړی دی. الله تعالی دې ورته د دې بدلي ورکړي او دې ځوانانو ته دې الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې داسې قسمه واقع دي د ملکه د معاشرې نه د هر ځای نه لرې کړی شي او دې کله دې توجه ورکړی شي چې داسې ظالمان او وحشیان دي د ملکه معاشرې نه صفا کړی شي. ځکه چې دا یوه پیښه نه ده، هر ورځ دا پیښې راځي. ډېرې زنانه یې کونډې کړلې او ډېر بچي یتیمان کړل او د ډېرو میندو یې زړونه مات کړل. نو باید چې دې کله دې ډېره زیاته زورنا ورکړی شي. دا کار دی معاشرې نه ملک نه مکمل ختم شي چې د خلک خسته ښکلې فضا کې ساه واخلي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهدر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټلۍ نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.